سر دغه تقریبا ما سره دوستي تقریبا 8 کالو کېږي. زما دوست و که نه جي ما دا دوست جوړ شوی و زما ملګری اسلام آباد کې هغې په ترو دي. ټیک شو خو زه خو اول ده نه پیژندل خو تقریبا دی اوس 3 څلور میاشتې کېږي چې ما ته فون وکړو ټلیفون یې کولو چې سر نسیم صاحب دغه زه خپل کمپني رجسټر کول غواړم اسلام آباد کې خپل ځان سیټ کول غواړم اسلام آباد کې. خو تاسو په ټول اسلام آباد پوهېږئ تاسو په دې کارونو کې الریډي انوالو مطلب لیګل کار نور ویزو نور ټریول ایجنسي کې لږ تاسو ما ته به هیلپ کوئ. ما ورته چې صحیح دی جي دا خو به تاسو نه فیس چارج کوم جي زما بغیر پیسو زه تاسو سره نشي کار کولو. ما وایي چې نه زه به تاسو له پیسې هم درکړم نور تاسو ما د کمپني رجسټر کړل اسلام آباد کې. ټیک شو سر. بیا ما هغه ته ټول کمپني کاغذونه برابر کو وزټینګ کارډ لیټر هیډ نو سټامپ پیپر یې کمپني ورته مې ټول رجسټر کړی خو بس لږ ټایم و پکې پاتې و چې په 100% اون شو رجسټریشن کې. خو منځ کې دي په همده خبرو کې دي ما ته ویل چې سر ته به داسې وکړې نسیمه تاسو خو خپل په ملیشیا کې هم څه تعلقات وي ویلې چې تاسو ټریول ایجنټ یې نور لږ ما ته به هلته څوک کیسه سړی وي پیدا کړې چې زه لاړ شم تاسو ما سره لاړ شئ دا ټول خرچه به زه دغه کومه ټیکټ او رهایش خانه پینا ما په طرف نه ما ته خپل بزنس هلته هم سیټ کوم ده. ټیک شو سر. هلته دغه سوچ کړی چې زما هوټل جوړ شي هلته سر ریسټورنټ دې جوړوي دا پلان یې کړی سر. څو ورځې ملیشیا کې تېرې کړې وې؟ سر ما خو جي 4 ورځې تېر کړی دا خو سملته ده جي. اوس دا راته ووایه تا نادر خان د کوم ځای نه اوچت کړ او چېرته کوم ایرپورټ ته لاړ شئ ملیشیا کې تاسو کوم هوټل کې څو ورځې دغه جي دا تقریبا ما افس ته راغلی و تقریبا د شپې 11:30 بجې ما ته کال کو که نه 7:30 بجې افطاري نه بعد وایي چې نسیم وروره ما ته ولې چې ویزې خو لګېدلې الریډي دا تقریبا 20 ورځې مخکې ویزې لګېدلې و ملیشیا والا ما والا هم لګېدلې و د دې هم لګېدلې و سر. خو ما ته دې کال کړی چې سر راځه وي تاسو نسیم وروره ما ته لږ جلدي ده ارجنټ ټکټ ما ته بندوبست وکړه بزنس کلاس دې وشي هر قسم دې وشي بس ما تلن نه دی ملیشیا نه خو ته به ما سره ځې. ما چې صحیح ده سر زه به هم لاړ شم په ټکټ میکټ خرچه په دې نادر خپل دغه کړي چې دا به چت کوم خو دا تقریبا 11:30 بجې ما افس ته راله نور دې ما ته چې بس ټکټ یې وکړم او ته ټکټ برابر کړی بیا 12:30 بجې مو ایرپورټ ته دننه شوي.